کتونکو اوریدونکو چې څنګه په ټول نړۍ کې په ټول وطن کې حجره قامي تحریک پاکستان د حجره قامي تحریک پاکستان د سوري لاندې په پیښور کې په خپل دارالخلافه کې موجود یو. عبدالله شاکر صاحب چې نوجوان دی او حقیقت دا دی چې هغه کلی بینه ده، هغه کلی کور او زما د رور کور د دې پرزندي پاکستان زما مراد دی مفتی منیر شاکر صاحب شهید دغه بچی دی عبدالله شاکر صاحب د غم په لویه دشته کې ازغي د تمنا ارګام به مې په خپو کې ماتېدل په مخه تلم. ما ویل توریا مبارک شاه خبر شوی یم چې ستا په کور کې یو ککې ماهتابان پیدا شو. هغه ویل ورشه په خانانو باندې زیره وکړه، توری دهکان کرا دهکان ابن دهکان پیدا شو. حجره قامي تحریک چې نن زمونږ نوی کل هغه په نشو کې په خرابو کې او زمونږ نوی کل زمونږ بوزغلې هغه تباه کېږي، نو موږ به ته هغه روایات چې حقیقت دا دی چې حجره چې دی نو دا پوهنتون دی، حجره د زده کړې ځای دی، د حجرې یو لوی تاریخ دی، په زرګونو کاله تاریخ دی، یو لوی تاریخ دی چې دلته غم کېږي، ښادي کېږي، د پښتنو پارلیمنټ دی او د دوک کې دلته خدمت کېږي، پوښتنه کېږي، تپوس کېږي. خو غضب دا دی چې دا ټول څیزونه موږ هېر کړي دي، موږ یې بیا را تازه کوو او 5مه سالګیره ده. عبدالله صاحب چې زه چې هغه ښکلی شخصیت عبدالله شاکر صاحب چې په مخلوق کې خدا باندې په صحیح معنو کې مین دی، تعمیر غواړي، ترقی غواړي، خوشحالی غواړي، پرمختګ غواړي. ہم نے دیا جلا کے سر عام رکھ لیا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. شاکر صاحب یو څو ټکو کې شاکر صاحب بیمار هم دی، ګلیم خرابه ده. د شاکر صاحب دپاره دعا ګویو چې الله رب العالمین دا نوجوان، دا ښکلی نوجوان دی له صحت ورکړي او د دې قام دپاره، د دې ملک دپاره، د دې پښتنو دپاره دی تر و تازه ساتي. جی شاکر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انجم صاحب یو جهان مننه چې ستاسو د راتګ او ستاسو د موږ ته د ټایم راکولو او زموږ دې حجرې ته، زموږ دې غریبخانې ته او زموږ سره د خپلو خوږو او د درنو خیالاتو اظهار ته ډېر خوشحاله شوم. او ډېر زه اکثره یو داسې مزاج سړی یم چې ما ته د اکثر په دې خبرو کې یو شعر ویلو چې اول مې ستا مزاج نه و خراب کړی. یو سوال نه مې اخذ وکړو، نو ما درته ووایي چې ته له کبره وخاندې، زه له درده وژاړم. څومره لوی توپیر مو دی، څومره سره لري. موږ په دې معاشرې کې یو ډېر ځان ته سوچ او یو ځان ته خیال والا خلک یو. زموږ خیالات داسې دي لکه ما تا ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث ویلو چې بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما. اسلام چې اول رالو ناشنا او آخر کې به هم دا ناشنا وي. نو د دې بنده او د دې د بنده بابا خبرې ډېرې ناشنا دي. اکثر څوک ورته دا کافر دی، څوک ورته دا مرتد دی، څوک یې وژني، څوک یې په کاڼو ولي. لکه ستاسو په کلي کې مې یو سړي په کاڼو ویشتی و، صوابی، څوک یې په کاڼو ولي، څوک یعنې الحمدلله موږ د هغ پیغمبر وارثان یو چې هغه په کاڼو ویشتل شوی دی، زما پلار پې ویشتل شوی دی. هغه پسې کنځلې شوي دي، نو زما پلار پسې شوي دي. هغه ته ویل شوي دي چې دی مینټل دی، نو موږ پلار ته ویل شوي دي. هغه ته ویل شوي دي چې دا په بله روان دی، نو زما پلار ته ویل شوي دي. نو موږ په دې فخر کوو. او ستاسو د راتګ باندې دومره ډاډ راته میلاو شو. او زه چې ګورم چې پښتنو کې داسې خلک او داسې سوچ هم شته چې هغه دوباره حجره او جومات آبادول غواړي. جومات
آباد دی خو د غیر دپاره جومات کې جومات کې ناس خنزیر جومات کې ناس د خدای دشمن دا د نبی وراثت باندې خپې ښودل کړي شوي دي او په دې کې ناس د نبی دشمن دی که چېرته جومات ته خپل وارث میلاو شو حجرې ته خپل انجم صاحب میلاو شو حجرې ته خپل پښتون میلاو شو حجرې او جومات ته هغه څه ورکړلی شو کوم څه چې اسلام ورکړلی و نو شاید چې پښتون ته د پوهنتون د تلو ضرورت نشته شاید چې زما بچي ته د ټیوشن ضرورت نشته باید چې زما کور کې زنانو ته ټایم میلاو شي چې هغه خپل بچی حجرې ته ولیږي باید چې هغه زه دا په ډېر په دعوې سره وایم چې که چېرې د پښتون حجره او جومات آباد شو د اسلامي شکل باندې اسلامي سوچ باندې والله چې موږ ته د ګومر یونیورسټۍ ضرورت نشته یعنې دا حجره دا جومات حجرې او په جومات کې مخکې فرق نه و پیغمبر به چې کوم ځای کې لمونځ کولو د هغه لمونځ ځای کوم ځای کې چې ناسته کولو صحابهو ته یې ښودنه کوله د هغه حجره کوم ځای کې چې د هغې جنازه شوې وه د هغه حجره کوم ځای نه چې صحابهو د ټولې دنیا باندې حکومت چل زده کړی و دا حجره وه نن حجرې نه څه جوړ دي نن حجره بعضې بېغیرته پښتنو د څه تاثراتو ته ورکړی دی زه دا وایم که چېرې حجره موږ په صحیح معنو وپېژنو حجرې ته موږ صحیح هغه تقویت ورکړو کوم چې پیغمبر ورکړی نو زموږ حجرې نه به هم د عمر غوندې سړی وځي حجرې یو داسې تقویت لرلو جومات یو داسې تقویت لرلو چې عمر یوه ورځ ولاړو په یو ځای کې یو غره ته شاته ترې ډېره لویه قافله ولاړه نو اخري یو سړی داسې هغه ورغلو ورته ویل چې حضرت خلک سخته د عربو ډېره سخته ګرمي ده د حجاز ګرمي به تا ته پتې وي ډېرو ملکونو کې ګرځېدلی ورته ویل چې ډېره سخته ګرمي ده ته دې غره ته ولې ولاړ یې ویې دې غره ته ځکه ولاړ یم چې په دې غره کې به ما اوښان څرولي او ما ته به پلار وي چې ای کمکله یې د اوسه تا ته د اوښانو څرول نه ګرځي نو دې اوښانو نه څرول سړي نه عمر ابن خطاب چا جوړ کړی حجرې او جومات جوړ چې نن هغه پښتون پرېښې ده جومات کې د جومات د وارث دشمن کېنولی او په حجرې کې څه بل څه کېنولي که چېرې حجرې او جومات ته د هغه نبي وارثان راشي نو موږ ته د ګومر یونیورسټۍ ضرورت نشته ستاسو د راتګ ستاسو د حجرې موږ ته دلته موږ ته زموږ حجرې ته راتګ او موږ ته ناسته او موږ ته ټایم راکول یو جهان باندې وایي زړه مو د تورو وینو ډک دی غرغړې کم اوس برنګ کم دیوالونه خو الفاظ ډېر دي انجم صاحب وخت مې کم ډېر کم خو بری هم وخت نه راکوي او ټایم هم کم جزاک الله نړۍ مننه درمن شي کتونکو اورېدونکو حقیقت دا دی چې هغه ښکلی شخصیت دی خو به مغروره کېږي خو زه ورته د پښتنو فخر وایم دې نوجوان ته او حقیقت دا دی چې عبدالله شاکر چې کوم سوچ دی د بابا سوچ دی فکر دی اجتماعي سوچ دی خدایا لاس په څوک په چاک دی خدایا لاس په څوک په چاک دی چې شپونکې د کساب رور شو د بلبلو دی خدای مل شي چې سور ګل ورته سور ور شو او د تیرو ملګرو پاسئ د سبا ستوري ښکاره شو د غفلت خوبونه پرېږدئ چې تقدیر یوه ناره شو په ظالمو چې ورمات شو د مظلوم حقوق لپاره یوه لږه وینه توی کړئ د راتلونکي وخت لپاره یا به ټول سرونه مات کړو یا به سمه نظاره شو د تیرو ملګرو پاسئ د سبا ستوري ښکاره شو او چې د وخت خدایان موجود وي د غریبو به سهال وي دا خدایان ختمول پکار دي ګنې ژوند به یې ملال وي او موږ نه پس په خوشحالۍ وي چې یو څو اراره شو د تیرو ملګرو پاسئ د سبا ستوري ښکاره شو شاکر صاحب ستاسو
او ستاسو د ټیم د مشرانو د مېلمنو او د دې در او دیوار چې حقیقت دا دی چې هغه شخصیت، هغه پاک شخصیت، هغه نر شخصیت، نر بچی ورته زوامه زما مراد دی مفتي صاحب شهید، چې هغه د هغه وینې ته سلام او سلوټ. او ستاسو په دې څو خبرو باندې چونکې تاسو بیمار وئ، کله نو ما وي چې زه به ډېر زیات تاسو نه تپوسونه هم کوم. ستاسو یو نړۍ مننه، یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. د خپل کشر آفتاب حسین سره زه ستاسو کوربه انجم ستاسو نه اجازت غواړم. د دوی